وطن پارټۍ د جنډې لاندې راغونډ یو. نن دا شهید دا برکت دی چې هغه د قوم دپاره د دې خاورې دپاره د دې پښتون ولس دپاره د هغه د هغې د حق دپاره کوم جدوجهد کوم او د هغې جدوجهد په نتیجه کې هغه شهید کړی شو. نن هغه مونږ کې نشته، خو نن د هغه دا برکات دی چې نن قومي وطن پارټۍ نن ژوندی ده او نن زمونږه د دې کاروان مشري د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور شهید د هغې نظریې او د هغې سوچ چې کوم نیمګړی پاتې شوی دی نن د هغې مشري زمونږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کوي او انشاءالله تعالی د هغه په مشرۍ کې به دا کوم د پښتنو د حق د جدوجهد کم چې روان دی انشاءالله تر څو پورې چې مونږ کې دم وي، تر څو پورې چې ژوند وي، انشاءالله مونږ دا وعده کوو چې انشاءالله د هغه په مشرۍ کې دا جدوجهد چې کوم دی دا به سرته رسوو. په 11 تاریخ د حیات محمد خان شیرپور شهید برسي 45 برسي ده، دا مخکې هم شوې ده، ښه په ګڼ تعداد کې شوې ده، ښه غټه شوې ده، خو چونکې زمونږه تعلق د چارسدې او د دې اشنغر د خاورې سره دی، چونکې زمونږه د شهید لیډر تعلق چې کوم دی د دې اشنغر د خاورې سره دی، نو دا به په دوبۍ کې هم خلک مانځي، دا به په سعودي عرب کې هم خلک مانځي، دا به په بلوچستان کې هم مانځي، دا به په کراچۍ او سند کې هم مانځي، خو په مونږه لږه غټه ذمواري دا او هغه ذمواري دا ده چې مونږه کوشش وکړو چې مونږه دا څنګه چې مخکې دا برسي شوې ده او دې ځل د هغې نه په ګڼ تعداد کې او په ښه شان و شوکت کې او خاص کر د پی کې 57 زموږ ملګري چې څنګه دي، څنګه چې مشتاق ورور وي دلته زموږ ټول ملګري ناست دي او مونږه ټول مشتاق وایي الیکشن به څوک ګټي، مشتاقه دلته الیکشن چا کړي دي، دلته خو الیکشن دې کارکنانو کړي دي او دې عہدهدارانو کړي دي، دلته خو چې الیکشن مونږه کړي دي په دې حلقه کې، د دې حلقې په مزاج باندې مونږه پوهېږو. انشاءالله تعالی دا حلقه چې کومه ده دا به په هر قیمت چې ستاسو دا جذبه وي زمونږ دا ورورولي وي انشاءالله تعالی دا حلقه به پی کې 57 دا مونږ هر چا ته وایو چې دا به انشاءالله څنګه چې دا نور حلقې ګټلې کېږي دا به قومي وطن پارټي په راتلونکي الیکشن کې ګټي. اوس دغه یو سوال دغه اپیل درته کوم چې د پارټۍ په کارکون باندې یو 3 موقع راځي چې هغه یو ایجوکیشن دی، تحریک دی چې هغې کې وال ټکول هم راځي او جیل ته هم تګ دی، یو الیکشن راځي او یو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور شهید د برسۍ مقرر. نو په دې ورځ چې د اوس نه مونږ کار شروع کړی دی او انشاءالله کوو به دلته به کوشش کوو چې نور حلقو په دغه باندې دلته مونږه په ګڼ تعداد کې لاړ شو. خو بس یو سوال یو ریکویسټ چې دا اوس نه هغه تیارې مونږ شروع کړو، کلو کې هر ځای کې د خپلو ګاډو هغه طریقه مونږ شروع کړو او پر 11 تاریخ زمینداران دي ټول د چا به مزدوران یې چا به کار یې، خو دا یو ورځ چې کومه ده د خپل شهید لیډر په دغه باندې چې دا مونږ ورکړو دا برسي کامیاب وکړو انشاءالله. په دې حالاتو کې دا وخت داسې دی چې په دې حالاتو کې چې مونږ خپلو مخالفینو ته وښایو چې قومي وطن پارټي نن هم ژوندی ده، قومي وطن پارټي نن هم اکثریت کې ده، انشاءالله سبا به وي او بله ورځ وي. نو دا یو پیغام چې مونږ ورکړو نو انشاءالله دا د ټولو ګټه ده. ډېره مننه.